علیکم ویورز دا موږ سره ډېر انتهایی او مناسب کور راغلی ټریپل سټوري دی 5 مرلو کې دی ټول ناول د تزویم زیم ساجد خان د رائټ ټایم پراپرټی نه او دا 30 فوټ غلی باندې په د میار روډ ګلشن اقبال ټاون باندې موږ سره دا کور راغلی دی دا غلی تاسو وګورئ دا سره بالکل مین روډ دی یعنی دې کور سره پهله د دکانونه دي دکانونو سره دا مین روډ دی ډبل روډ دی دا سیده د میار روډ ته ځي او دا ټریپل سټوري دا نوی بالکل برانډ نیو کور دی اوبه پکې دي ښه زبردست دی دا اوس موږ موټر وچلاو ښه زبردست اوبه دي او بجلي هم پکې ده راځئ تاسو ته دننه ښایو وګورئ حاجي دا چې را دننه شي انشاءالله ټولو نه غټ ښایسته کارپوش دی په 15 مرلو کې دی او دغه سیړۍ ختلي دي ورسره لاندې باتروم دی ښه زبردست غټ ګاډۍ هم پکې پارک کېږي ورسره لاره هم شته او دا ټینکی چې ده اوبه هم پکې بور دی خپل او ټینکی هم دا پکې موږ سره ډرینګ روم دی ښه زبردست غټ مېلمنو دپاره غټ ډرینګ روم دی بیټک چې ورته موږ وایو او دغه ورسره سیلینګ شوی دی کړکۍ جوړه ده پکې ښه مزېدار چورس دا بیټک پکې جوړ دی دا پکې غټ ګیټ لګېدلی ورسره او دا موږ چې دننه لاړ شو دا ټي وي لانچ دی ټي وي لانچ هم ښه کلاو دی ښه زبردست دی دې کې موږ سره چې دی دې طرف ته الماری ده الماری جوړه شوې فل لرګي کار پکې شوی دی ښه مزېدار او دغه بره سیلینګ شوی دی دا دوه پکې کمرې دي دا ورسره کچن دی ښه وي آی پي کچن جوړ دی ښه زبردست ښه ګران کار شوی دی پکې دا شاپر یې لاندې دی ګوزې شوي ٹھیک شو دا په شاپر لا لګېدلي ده دا زبردست کار شوی دی فل تیار دی صرف صفایي پاتې ده انشاءالله بس تیارېدو آخري مراحل دي دا پکې بیډروم دی موږ سره بیډروم ښه کلاو او غټ بیډروم دی یعنې ډبل بیډ په دې کې واچئ او ښه زبردست آس پاس لاره ورسره شته دا ورسره باتروم دی کلاو دې نه دې طرف نه هم لاره ده دا پکې سامان وړل پروت دی زبردست او هغې طرف نه هم ده دا پکې ګیرلي ده کړکۍ د هوا دپاره دا کلاویږي وینټیلیشن دپاره دا پکې موږ سره بله کمره ده ښه غټه کمره ده او دې کې هم سیلینګ شوی دی چورس غټه کمره ده دې سره بله دا سټور دی دا ورسره ګیرلي ده هوا دپاره دا باتروم ته دویمه لار ده دا دې کمرې نه هم لاره ده دا ورسره ګیرلي ده دا دروازه ده او دا باتروم دی ټایل او سینټۍ سامان ټوټل پکې لګېدلی دی دا هوا دپاره ده ټي وي لانچ ته او کمرو ته زه بره تاسو ته ښایي پکې چې بره پکې څه څه دي او څنګه کار شوی دی دا پکې کارپوش شو دا باتروم دی دا هم درته وښایو دا دننه وګوره فل تیار دی دا بورینګ اوبه به راته لګوي چل همدلته اوبه ښې ډېرې دي ښه کلاو اوبه دي دا موټر هم موږ سټارټ دغه پیپ اوبه دي د بورینګ خپلې اوبه دي دې کور کې دي کې انشاءالله اوبو څه کمی نشته 30 فوټ ګلی ده بور چونکې 150 فوټ دی نو دې کې اوبه راځي اوس دا پکې اوبه راغللې دا د تازه اوبه دي د بور ښه اوبه دي دا ماشاءالله ښکلې د کور اوبه دي دا د بورینګ اوبه دي پکې ښه مزېدارې او بجلي هم خپله ده ګیس هم دلته ګلی کې موجود دی راځئ بره پورشن وګورو چې بره څنګه جوړ دی تاسو ته ښایو انشاءالله دا پکې د سټیل کار شوی په سیړو باندې ټوټلي او دا پکې ټیرس دی ښه مزېدار ناستې دپاره ځای دی دا سیلینګ دی او دا سیړۍ په سایډ نه ختلي دا پکې ډرینګ روم دی بهرني پورشن ډرینګ روم ته که وګورئ ښه زبردست غټ ډرینګ روم دی دا پکې اے سي فټینګ شوی دی اے سي والا او دا کړکۍ ده دا پکې باتروم دی اټیچ میلمه دپاره فل تیار دی شاور سینټۍ ټوټۍ موټۍ هر شی به کار شوی دی ښه زبردست استعمال شوی لا نه دی دا کور بلکل نوی دی صفایي به کېږي انشاءالله او تیار دا راځئ تاسو مین ټي وي لانچ ته د دویم پورشن مین ټي وي لانچ ته انټر کېږو
حاجی دا ټي وي ناستې دویم دی کې بیا کچن کار چې دی لاندې هغه تور کلر کې شوی دا چې دی نو ګری کلر کې شوی دی دې سره بیا دا ټایل لګېدلی ښه زبردست ښایسته ټایلونه لګېدلي دي په دې کې تاسو کتی شئ دا د نه هر لحاظ سره سیفټي او صفایي خیال ساتلی دی دا پکې ټوټل نظام شوی کچن والا کار چې فل تیار دی او سره پکې دا الماری دی موږ سره څنګه لاندې پورشن کې داسې الماری وي کمرو سره پکې بیا کمرې تنګې شاړې د وجې چې دی نو دا الماری دلته بار جوړ کړي ښه غټې د کپړو الماری دا پکې ټي وي دپاره ځای دی او دا هم پکې د کپړو دپاره ډبل الماری ده داسې موږ سره بیا دا غټه کمره ده پکې دې سایډ ته تاسې دا وګورئ ښه زبردست غټه کمره ده د کمرې د پاسه سیلینګ شوی دی بیا دا سټور جوړ دی باتروم دپاره او دا ورسره باتروم جوړ دی فل تیار دی هر شیز پکې لګېدلی دی ښه مزېدار دې دپاره وینټیلیشن دپاره دا کړکۍ ده پکې دا هوا دپاره ښه مزېدار اوړي کې یا داسې عام چې کلاوې او کلاو زبردست شي دې سره دا برني پورشن کې دا دویمه کمره دا ده دا غټه کمره ده پکې ده او دې کې هم دغه شان دي فل تیار یعنې رنګ او سیلینګ لیټرونه هر شی پکې تیار دي دې سره بیا د خپل باتروم دی دلته کې دا بیا هرې کمرې سره بېل بېل انګلیش باتروم سره دا ټچ دی بېل بوډاګانو او مشرانو لپاره او دغه پکې سټور دی دا دې سره هم کړکۍ ده دا مزېدار دا کړکۍ ده پکې دا دویم پورشن دی ټوټل کار پکې دی ښه زبردست فیملي دی کې اوسېدی شي او ښه مناسب قیمت کې دی انتهایي یعنې کې انویسټر ریټ باندې دا ملاویږي دا ارزان کورونه تاسو ته موږ راوړو ښه زبردست یعنې کې داسې نه چې دننه یا خراب ځای کې دا ښه لوکیشن کې دی ښه زبردست مین روډ باندې د پاسه پاسې دا دریم پورشن وګورو دریم پورشن موږ سره ښه مزېدار څېړۍ ختلي دي سټیل ګریل پرې لګېدلی دی او سره چې دی نو دا دیوال باندې چې دی دا ګړی او دا سسټم دا لګېدلی دی پوره دې طرف ته ماربل او ګریل هر شی یعنې سیلینګ څنګه دریم پورشن بالکل فل تیار دی دې سره دریم پورشن کې دا موږ سره ډرایینګ روم دی میلمه دپاره بیډروم په ځای هم استعمالولی شي او دا ډرایینګ روم هم دی دې سره خپل باتروم دی او خپل سټور دی ورسره سیلینګ رنګ ماربل بجلی کار او اوبو فیټینګ هر شی پکې شوي دي دغه باتروم دی فل ټایل لګېدلي دي دا پکې کړکۍ د هوا دپاره زبردست دغه دریم پورشن دی او دا بار تاسو ته ښایي دی دا پکې دریم چت اخري چت دی دغه وګوره ناستې دپاره ښه زبردست ځای دی او ښه په آبادۍ منځ کې دی الحمدلله ښه زبردست هر طرف ته چې وګورې دا آبادي ده نو دې سره ګیر چاپېره اوبه بجلي پکې موجود دي او ګیس هم دلته موقع باندې شته دی نو په دې کې که وګورئ دا بالکل مین روډ دی ورسره او خوا کې دا ښه فل تیار کور دی تاسو ته ملاویږي ښه زبردست دا به تاسو ته رټ دا وګورئ ښه زبردست دی دغه درې پورشنه کور دی او برنی چت هم تاسو ته ښیو اخري چت راځئ هم دا بره په دریم چت باندې دا څلورم چت باندې دا ممتي ده اخري چت چې دی درې پورشنه کور دی دا پکې درې ټنکۍ لګېدلي هر پورشن ته بېله بېله فټینګ شوی دی خیر دي هغه تاسو وګورئ آبادۍ لحاظ سره دا ایریا وګورئ فل ډکه ده ښه زبردست ویو دی او ښه مزېدار داسې دا ورته وښیه ګیر چاپېره ټوټلي وي آی پي چې دی نو زبردست ځای کې دی دا تاسو رابطه وکړئ انشاءالله قیمت به درته ویم ډېر انتهایي مناسب دی ډېر کم دی تاسو وایئ چې دا څه وجه کیدی شي خو دا ایریا کې ځمکه لږ ارزانه ده پلاټ ارزان ملاویږي کنسټرکشن پې ښه وشي صرف په 1.55 लाख روپۍ باندې دا اویلیبل دی 30 فوټ ګلۍ باندې دی اوبه بجلي پکې دي تاسو رابطه وکړئ انشاءالله مزید به ډسکاونټ درسره لږ ډېر پکې کیدی شي ډېر نه خو لږ نو انشاءالله تاسو به خیال ساتلی شي رایټ ټایم پراپرټي کتلو ډېره شکریه ډېره مننه السلام علیکم